السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هر کله ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به د جون په موضوع کې به عزتمند نن یو افسوسناکه دردناکه واقعیا مخې ته راغلې ده. اخر تر کومه به دا ظلم او جهالت شروع وي. روزانه د قتل خبر راځي. نن په لکی مروت کې یو خستا ځوان چا ظالمانو ډیر بې دردۍ سره قتل کړی دی. اخر په څه وجه باندې دا ځوان قتل کړو؟ څه داسې واقعیا مخې ته راغلې وه چې د سه دومره غټ ظلم وکړو او دا ظالمان قاتلان د کم ځای راځي؟ دوستانو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پورا معلومات نه خبر شي. کو تر اوسه پورې تاسو زموږ دا چینل مهنی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ زموږ دا چینل مهادر سره ضرور سبسکرایب کړئ. خو کې وسه ګنټه نشان وای چې هروانی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانه سره ملاويږي. عزتمندو نن په لکی مروت کې دومره غټ ظلم شوی دی چې څه انتخاب نه لري. د 19 کالو الک چې نامعلومو کسانو په فایرینګ کړی دی او ډیر بې دردۍ سره قتل کړی دی. ملزمان په تیښته کې بریا شوي دي او علاقې نه یې ځان ویستی دی. پولیس والا تفتیش شروع کړی دی. تر اوسه پورې لا یې قاتل گرفتار کړی نه دی. الله تعالی دې آصف ته جنتونه ورکړي او کوروالو ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. د آصف غریب هیڅ ګناه نه وه، نه څه ظلم کړ، نه چا سره څه زیاتې کړی. آصف بې سره ډېر په بد حال باندې قتل کړو. الله تعالی دې دا ظالمان زر تر زره د مخ د ځمکې نه پناه کړي. زموږ حکومت ته دا درخواست دی چې دا ظالمان دې زر تر زره گرفتار کړل شي او قانوني کاروایی دې ورسره وکړل شي. نن سبا دا واردات دومره زیات شوي دي چې هر علاقه کې نامعلومه کسان راځي او فایرینګ کوي، کس په بېرحمۍ او ډیر په ظلم سره مړ کوي او بیا دا قاتل پته نه لګي. زر تر زره دې دا قاتلان گرفتار کړی شي او سخت نه سخت سزا دې ورکړي شي، نو چې آینده بل کس دا کار نه کوي. عزتمندو دا وه زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورونی معلوماتي ویډیو لپاره زموږ د چینل مهادر سره ضرور سبسکرایب کړئ. خو کې وساتلې نشان وای چې هر یو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي.